النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آیا دا خلق دی اخت نگوری چی دا سنگ پیدا شوے دے قرآن کریم کے رب العالمین زی پا زی مثالون ذکر کی دا پارا دا پوہی دا انسان چی انسان دی تا اگوریو انسان دا دین عبرت والی نو مختلف مثالنا اللہ تبارک و تعالی ذکر کی نو دل توائی افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت دا خلق دی اخت نگوری چی دا اخت سنگ پیدا کرلے شوے دے نو اخت ہر سڑے گوری دا دی مقصد دا دے چی دی اخت اگورے پا دی اخت کی یو صفت تے اغا تیروالے او اغا پزان کی پیدا کئی دا دی مقصد دا دے قرآن کریم کی چی اللہ مثالون ذکر کی دا دا انسان دا پار دی نوی دی اخت اگورے یو جور نظر دی اخت اگئی نو پا دکی یو صفت تے اغا تے نروالے او اغا زان کی پیدا کئی اخت کی صفت تے اوخ کی صفت دا تابداری دے اوخ سمر لوی زناور دے اوخ چی سرکش شینو سوک پیراٹنگ کی دے با سمر ورانی او کی کدا اوخ سرکشی شروع کی نو سمر طاقتور زناور دے کدی سرکشی ورانیو کی سمر نقصان بو کی اوخ تا گورا یو ماشوم لد اوخ مہار پلاس کے ورکا اغا ماشوم دی مخ کے کا رکوٹ ماشوم بروانی مخیتو دا اوخ پشان پالوان زناور بپسی رست روانی افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت اللہ ویزان کے دا تابداری صفت فائدہ کے بس تابداری کوا دا مو آئی چیسا سوکی ما زبد پسی سما زبد دا خبر امانا ما نا افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت تابیداری زان کے پیدا کا بس تابیداری کا خبر ووری منی دا دا خبر دا خدا صحیح خبر دا زبای تابیداری کو مو زبای منم و زبا پی عمل کو نزان کی صفت دا تابیداری پیدا کے بیا اللہ تبارک و تعالی وی وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ دا خلق دی اسمان تا نگوری چی دا اسمان سنگ اوچت کڑلے شوے دے نو اسمان تا خو ار سڑے گوری دے مقصد دا دے چی دے اسمان تا اگورا دے اسمان کی یو صفت تے اغا پزان کے پیدا کا اغا تیرا والا جور جور ورطا اگورن یو صفت پدر تراش دا اسمان صفت دا دے چی دے نفع ورکی و نقصان نورکی سمع وجات چی تاسو پزمک اینیو شین کی دا دا اسمان دا ابو برکت تے چی اسمان ابرو وری نزمک سنگ وچ شوی دا ازمک سنگ ترو تازش دا پسل سنگ ترو تازش نو چې معاشره کې ژوند غواړي
نو کوشش کوه بل تن ته نفع ورکوه خو نقصان چاته مه ورکوه. د اسمان نه صفت رواله عمومي فایدې خلقو ته ورکوه. اسمان چې باران ووري ټول ځمکې ته پیدا ورکي، داسې ټول عالمي اسلام ته پیدا ورکوه. نفعمن سړی جوړ شو، نقصانی ضرری سړی مه جوړېږه، نقصانی سړی مه جوړېږه. د دواړو جهانو سردار فرمای الخلق عیال الله، دا خلق د الله کنډک دی، په دې الله خفه کېږي. ښه ستاسو چې د بیزو یو کنډکي څنګه سړی په دې خپلو بیزو خفه کېږي، زه مالک یم. الخلق عیال الله، دا ټول مخلوق د الله کنډک دی، د الله پیدا کړی دی، په دې الله خفه کېږي. فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله، په ټول مخلوق کې الله ته غوره سړی هغه دی چې هغه د مخلوق سره ښه سلوک کوي. خلق ته نه رسای، د مخلوق سره ښه سلوک کوي. بس په ټول مخلوق کې الله ته غوره هغه دی چې هغه د مخلوق سره ښه سلوک کوي. د هغه نه مخلوق رضاوي او مخلوق ته نفع ورکوي خو نقصان چاته هم نه ورکوي. دا صفت ځان کې پیدا کړه. د نقصان سوچ د مسلمان مه کوه، د مسلمان د نقصان مشورې مه کوه، د مسلمان د نقصان د پاره جرګي مه کوه. بس فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله، الله ته په ټول مخلوق کې هغه سړی خوښ دی چې هغه د مخلوق سره ښه سلوک. د دواړو جهانو سردار فرمای چې کله یو سړی د مسلمان په حاجت کې وځي، یو سړی تاله راغی د هغه حاجت دی، اتا ته وایي زه دا نشم پوره کولی، ته مخوریزې، ستا تعلق دی، ما سره ملګری شه، دا حاجت مې پوره که. یا زما طاقت نشته، ته طاقتورې، ستا سره گاډی دی، زه پیاده دی ځای ته نشم تلی، نو ما سره گاډی نشته، راځه ما سره لاړ شه، ما اوسه، دا حاجت مې پوره که. حدیث مبارک کې راځي چې څوک د یو مسلمان په حاجت کې وځي کان الله فی حاجته، الله وایي زه د ده په حاجت کې شم. ته د مسلمان حاجت پوره کوي، الله وایي زه ستا حاجت پوره کوم. ته لګیې د مسلمان په حاجت کې لګیې، نو الله وایي زه به ستا حاجتونه پوره کم. نو د مسلمان حاجتونه پوره کوي، د مسلمان نه تکلیف لر کوه، مسلمان ته پیدا ورکوه. حاجتمن راغی او پته حاجت پوره کیږي، د الله شکر ادا کوئ، زه به د حاجت پوره کم او الله به زما حاجت پوره کی. بس نو ته چې د سړي حاجت پوره کوي، نو یا به پوره کی یا به نه کی. ضروري خو نه ده چې ته د هغه کار خامخا پوره کی، نو ته به د هغه حاجت یا پوره کې یا به پوره نه کې، ته ورسره ووتلې، نو الله چې ستا په حاجت کې ولګېد، الله به ستا هغه حاجت پوره کړي، ځکه الله قادر مطلق دی. کان الله فی حاجته، الله د ده په حاجت کې شي، الله د ده په ضرورت پوره کولو کې شي. حدیث مبارک کې راځي رب العالمین وایي ما به کوم ځای ومومئ، ما به کوم ځای ومومئ که نه، تو ایسا اللہ گورما، اللہ بکم سے عمومی. حدیث مبارک کے راضی رب العالمین وی کما مومئے، نو ما دا غم زده و دا مصیبت زده خلق سرو گورے، چی پچا غم راغلی، پچا مصیبت راغلی، پریشان حال سڑی، مشکلاتو کی وی، پریشان حال سڑی وی، پا مشکل کی وی، پا تکلیف کی وی، غم زدی، مصیبت وخلی، ما به الته عمومي، ما د هغې خلقو سره وګورئ، د پریشان او د مصیبت زده او د غم زده خلقو امداد شروع که، الله وی ما به عمومي، که ما ګورئ ما به عمومي، ما به عمومي. یو صحابي وایي زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په لاره روان وم او زما لاس د امام الانبیا په لاس کې، بس لاس مې نیوی وله، لاس زما په لاس کې و، داسې روانو چې لید یو سړی ډېر پریشان حال و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویلې وی پریشان حال یم او تنگ دسته یم، لکه غربت ګیر کړی یم، مالی وسعت مې کم دی،
सब परेशानों गिर कड़े हम तंग दस्ते मा परेशान हाल है ढेर पर तकलीफ क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगी कस्तवाई ज़दरते वजीफ़ा दर को मदा शोरो का अल्लाह बदे परेशान हल की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तिविदी सिवाया तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदौ वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। विदावाया तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत ज़बर वसकुमा प आगा ज़ात चे आगा दिसी ज्वंदे दे चे मर्ग पे नाराज़ी प दिसी सड़ी वले बरवसा के चे नन ज्वंदे दे सबाब मुड़ी नन मालदार दे सबाब गरीबी पदी बरवसा मकवा तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत प आगा ज़ात बरवसा कुम चे आगा दिसी ज्वंदे दे चे मर्ग पे नाराज़ी और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदौ वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। दिसी ज़ात ते चे वलद न लरी प बादशाहत की सुख शरीक न लरी ज़िल्लत पे नशिरात ले टूल और रज़द अगलूई बयानी वेदावाया अक्का सहाबी वाई समुदा पस मुंग बिया प अगा ज़ई तीर अक्का सड़ेम उलिदो ढेर खुशालो ढेर प आराम और राहतो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तबूस की वले वेदा अल्लाह हबीबा ताचे कम वजीफ़रा कड़े वा मा शोरो कड़े वा अल्लाह में माली परेशाने ख़त्म कड़ली और अल्लाह में अगा तकलीफ़ुन और मसाइब ख़त्म कड़ल कोशिश पदा कई ची द खल्क़ नब तकलीफ लरके जान बद्दिसी सड़े जोड़े चे खल्क़ तब नफ़ और कई खु नुकसान बना और के जब अब कंट्रोल के हर सड़े ब जब दाड़ी न खा बस बाज़ खल्क़ तदा लोई कमाल खकारी जे सड़ी त बस दाड़ले खबर हो कि वो सड़े जलील और रसवा की पदे पखरुम कई ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरत मखामख चाहता रटन न और के चा बडेर तंग का कना लेकिन मुंगम बाजी वक्त के सड़े तंग शी कना ची चा बडेर तंग कना आगा कस पे ख्वाता नासो नबी अलैहि सलाम बवे मालहू थरी बजबीनहू दिल सशवी दी वे खुदाई दी द तंदे प खौरु के कड़शी दिसे बहने भी चित्ताल सशवी दी खुदाई दी तंदे प खौरु के ककड़ का न तंकड़े बदो नबी अलैहि सलाम बसे मालहू तरी बजबीनहू वे अगल सशवी दी खुदाई दी द तंदे द प खौरु के ककड़ की न दा बैदत वेला का हुगूर दिसे बहने भी ची खुदाई दी स्ता तंदे प खौरु के ककड़ ताल सशवी ज़दे तंकड़म ना अगल सशवी दी दाची बडीर गुस्सा वाला वाला लखा द डीर गुस्सी कलिमात पैदा मालहू तरी बजबीनो वे तंदे दे खुदाई पखौर के ककड़ दा भाई द डीर गुस्से नवे नगोर द गुस्से प हालत की चिबेम खैरा कवल नम बखैरा व ब दुआ वा खो खैरा व च खुदाई दे तंदे पखौर के ककड़ खुदाई दे जलील की रसवा दी की खुबल तरफ त दुआम हुआ वे खुदाई दे तंदे पखौर के ककड़ के च प मख अल्लाह तो सजदे लगे च तंदे अल्लाह तो लगे नगोर दुआ वा खा वाड़ा तरफ बक्यू न यो तरफ तो दुआम व च खुदाई दे तंदे पखौर के ककड़ का यानी द डीर सजदो तौफीक दर ल खुदाई दर का दाची ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीर गुस्सा और तरस खुब के दुम रहो कन तरस द तरस माद डीर जरूरी द गोरे खा यो रज वकर गगो शो ये जनाना गगो को गग च नबी अलैहि सलाम और नागा बिल्कुल द खदीजी रजी अल्लाह तआला अन्हा पशान आवाज आगे जनाना आवाज बीखी द आगे पशान हा खुमड़ावा नबी अलैहि सलाम बीबी वा च संगे आवाज वौरद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प जड़ाश बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाई समी जड़ल मैं वोले जाड़ी दा अल्लाह हबीबा मा तो वही मा दा आवाज वोरद न मैं च खदीजा चरत मुनकर राला मैं च खदीजा राला बस अग मंजर में मक़दशो अग द बीबी खदीजी रजी अल्लाह तआला अन्हा का मंजर में मक़दशो
ځکه مې وچړل ما چېرته بیبي خدیجه را کره راننوتله دا اواز د بیبي خدیجې په ما ولګېد دومره امام الانبیا کې ترس انس رضی الله تعالی عنه فرمای ما تی په لس کاله کې مې ولوي خدمت کړی دی لس کاله قربان ډېر بختور نو چې لس کاله په امام الانبیا پسې وګرځېدو الله اکبر نبی علیہ السلام لاس په لیر نږدې نه کتلی وي مهر نبوت به یې لیدلی وي ډېر څه به یې لیدلي چې لس کاله په امام الانبیا پسې ګرځېدلی دی نو مهر نبوت به یې لیدلی د امام الانبیا لاسونه به یې لیدلي ښکل کړي به یې خپې به یې وله لاسو کې نیولي لاسونه به یې وله لاسو کې ایښلي ځکه خو انس رضی الله تعالی عنہ ته دعا وکړله نو د خلقو باغونو به په کال کې یو ځل میوه کول هغې به 2 ځله کوله او نسل یې دومره ډېر شو د نسل دعا یې ورته کړې وه انس رضی الله تعالی عنہ لا ژوندی و چې خاندان یې د 120 نه واوړېدو د 100 نه واوړېد دا د نبی علیه السلام د دعا برکت وه هغه وایي ما د نبی علیه السلام 10 کاله خدمت کړی دی خو 10 کاله کې ما ته دا نه دي ویلي چې دا کار دی ولې داسې کړی دی یا دی دا کار ولې نه دی کړی 10 کاله نن هم لیدلی د نوکر سره خلک څه کوي ورشه ته د نوکر حال وګورئ ورشه د زناور په شان پې کار کوي او د چای د ډوډۍ خیال نه الله ته ورشه د نوکر ډوډۍ وګوره که نه په ولاړ اکثر لیګې ډوډۍ خوري ورشه د خلقو سره نوکران دي لږ حال احوال معلوم کا نوکر خو دې کینی ته کېناستې زه ناسم ودرېږه ښځې ښځه به الله اکبر دا د نوکر سره سلوک دی دا د خادم سره سلوک دی وی یو ورځ یې زه په یو کار پسې لېږلم وی چې انس ورشه دې کار پسې ما نه ځم پسې وی چې لاړ شه ما یې زه نه ځم پسې نو وی چې ښه صحیح ده نو چې ته نه ځې جو زه به لاړ شم انس رضی الله تعالی عنہ زه هغې کار پسې روان شوم چې مې کتل د دواړو جهانو سردار په خپله په هغې کار پسې روان شوی و په عرش لیکلي دي لا اله الا الله محمد رسول الله الله یې په عرش باندې د ځان سره نوم برغ لیکلی دی چې څنګه مې په عرش د ځان سره ستا نوم لیکلی دی داسې به دې اوچت ساتم زما د نوم سره به ستا نوم خلق یادوي خلق چې اذان کوي نو وایي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ما سره به دې خلق یو ځای نوم علي دومره لویه هستي وایي پای کار پسې روان ما وایي د الله حبیبه څه کوې وایي چې کار پسې ځمه ما ورته وی زه پسې روان نه یم تا ما ته نه وی چې نه ځمه تا ما ته ونه وی چې زه نه ځم زه به پسې خپله لاړ شم نه د الله حبیبه قربان زه تللمه خو هسې تا سره مې خبرې لږ سیوا کولې هسې خبرې مې ډبلولې زه خو تللمه کار پسې 10 کاله تې وي ما ورسره یو ځای ګرځېدلی یم ښه د نبي علیه السلام سره او د دې انس رضی الله تعالی عنہ غالبا کچ رکوټې د هغه مرغۍ مړه شوله نو هغه ډېر خپه و نبی علیہ السلام ولا راغی وی یا ابا عمیر ما فعل النغیر وی هغه نغیر مرغۍ دې څه شوه ابو عمیره وی هغه مړه شوې ده وی مړه مه خفه کېږه خیر دی تسلي ولا ورکوله مرغۍ مړه وه مرغۍ امام الانبیا ولا تسلی له راغی تسلی مه خفه کېږه قربان د دواړو جهانو سردار انس رضی الله تعالی عنہ سره 10 کاله ګرځېد بختور صحابه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ وایي ما چې په کله ایمان راوړو نو نښې مې ټولې لیدلې وي خو ما وی چې دا مهر نبوت به ای نه منو په دې پسې ګرځېدلم چې دا به ای نه منو دا مهر به ای نه ما وی نبی علیہ السلام پوه شو او داسې دا لمن روچته کړله او ما ته وایي انظر الی ما امرته راشه سلمان فارسی راشه ته په دې پسې ګرځې راشه هو وایي ما ورمنډې کړې خوله مې پې ولګوله ښکل مې کو ما بس اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله مهر نبوت میں خل کو دخلی نے د شهادت کلمه وتل بختور صحابو د امام الانبیاء لاسونه لاسو کې خيوخه انس رضی الله تعالی عنہ چې وفات کېدو نو د خدای نبی علیہ السلام ډیر خدمت کړو وی چې مړ شمه
غسل را لرا کوي نو د سجدي په ځایونو براله عطر نه لګوئ. ښه مونږ مړي له عطر ولګو که نه وی دا براله نه لګوئ. وی څه دله ولګو؟ وی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خوله مې سنبال کړې ده، ما ځان سره ایښې ده، ما یې 10 کاله خدمت کړی، ما یې د وجود خوله سنبال کړې، هغې نه به راوالی ماله به د سجدو په ځایونو ولګوئ. بیا به مې خبره ته او انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه السلام سره 10 کاله وګرځېد نو ده به ترې ډېر څه اورېدلي. وی ډېره دعا ما کومه د نبی علیه السلام د خولې نه اورېدلې وه چې اکثر به نبی علیه السلام کومه دعا کوله. وی ما اکثر دعا د نبی علیه السلام د خولې نه ده اورېدلې وه چې اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا دعا مې ته ډېره زیاته ډیره چې مې ته اورېدلې نه مې ته دا دعا خدایه د دنیا ښایګړې م راکړې او د آخرت ښایګړې م د دواړو کوئ. ښه دنیا هم دعا کوئ د آخرت هم کوئ. دنیا کې هم ژوند دی ضرورت دی خدای د چا مې محتاج نه کړي خدای ذلیل او رسوا مې نه کړي. اکثر دعا به دا کوله اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. نو د اسمان صفت ځان کې پیدا کو چې خلق له به نفع ورکو او نقصان به نه ورکو. بله وإلى الجبال کیف نصبت. الله وی دی غرونو ته نه ګورئ دا څنګه ودرولی شوي دی غر ته وګوره که نو غر ته مونږ ټول ګورو نه مړه دی غر کې یو صفت دی هغه ترې راواله. صفت څه دی؟ هغه استقلال دی. غر په ځای ټینګ ولاړ دی. هوا چې راځي نو غر سنډولی شي نو د ونې په شان سنډېږه مو چې نن دسیز یو بل ورځ دسیز یو بل نه د غر په شان محکم ودرېږه محکم ټینګ په عقیده ودرېږه په اسلام ودرېږه په نظریه وله ونې په شان نه چې یو دې پله سنډي او بل دې پله سنډي او بل دې اپله سنډي نه مستقل مزاجي د غر نه راواله د غر نه استقلال زده کوي. او بیا اخر کې وایي وإلى الارض کیف سطحت. دې ځمکې ته نه ګوري چې څنګه خوره شوې ده نو د ځمکې ته مونږ ګورو په دې ځمکه کې یو صفت دی. هم څه صفت دی؟ هغه عجزي ده. څه ده؟ عجزي ده. ګوره خلق یې په سخسورو کني او په ټیکټرو یاړي او غټ غټ کویان پکې کني ځمکه چاته غږ نه کوي. ښه نو داسې په ځان کې صفت د عجزۍ پیدا کا. نو د اوښ نه صفت د تابعدارۍ راواله د اسمان نه صفت د نفع راواله او د غر نه صفت د مستقل مزاجۍ راواله او د ځمکې نه صفت د عجزۍ راواله. نو دا څلور صفت ځان کې پیدا کړه نو ښکلی مسلمان به درنه جوړ شي. دا څلور صفته که چا په معاشره کې پیدا کړل د ټولو خلقو مشکلات به ختم شي. رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي.